تو ادو الامانات الالیها دا چې تاسو حواله کې ذمہ دارای حقدار دا غیتا الی اهله ویل دي ک الی طالبه ویل دي نبی علیہ السلام له سره راغی وای څنګه له سنو کریمو کری نه راکې شکر دې بلا او دې سره راغلی دي ولا ملکونه فتح شو نو موږ هم پکې یو ځای کې گورنران کې کنه یا هم د زکات چرمنان کا یا څه وکړه موږ لوم پکې راکې کنه نبی علیہ السلام ورته وی چې کمی په موږ کې غواړي نو موږ یې غل نه ورکو چې کمی غواړي نو غل وی موږ نه ورکو او نبی علیہ السلام عبدالرحمن ابن سمره ته وی یا ابا عبد الرحمن لا تسأل الامارة لا تسأل الامارة بادشاہی مغواړه اوهده مغواړه فإنك ان اوتیتا من غیر مسألة اعنت علیها کبی د غفتو د پزور درته حواله کړی شو نو الله به مدد کوي الله به مدد کوي او کله تور په سیګرځي نو بیا وته حواله شي او سر ته به ونه راځي نو الی اهلها ویلی دی الی طالبها امیدوار ته نه دی ویلی انتو عبد الامانات ویجی اوٹ ایک امانت ہے اوٹ ایک سشے ہے امانت ہے اور اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی او اهلها سوکتے زیمہ دا چې کوم تند آیات وی کنه هغه دا نوې چې زی نیمه زب کې نیم بای مونږ نیو حقدار مونږ دا شی سر طرفولې نشو بلکې فلان کې چې کوم نه ډېر حقدار دی غلې سکی هغه وی الی اهلها زی حقدار ما او مال راکې امانت ته وی وټو امانت خو چا سړي سره څه کوي کیسه دا چا یې دې مونږ سره اول تاسو خدا په کار دی دا مون سره چا دویمه خبره چې اوټ امانت دی نو امانت هر یو تن سره دی کنه دا څه کسان سره دی دا خو چې کوم دنو د ملک د سماولو خبرې دي سو وړي خبرې خدا نه دی یاره دا خو سالم ملک سمول دي نو چې زه زمیدار یم نو چې زمانه تاسو کې چې یاره چې څوک باچا کو نو زه به خود هغه سره یادوم چې هغه مال تماکو ګرانې یادوم به کنه یادوم او چې کوم سره دکاندار دی او خود هغه سره یادې چې هغه بای د بزنس دغه چې کمندونو برکې او د هغه لډیره توجیه سکی چې کوم سره چې کمندونو هغه ډاکټر دی ناغه ور ډاکټر والو طرف ته اعلان سکی کوي نو اوس په مونږه د چا په طبيعت باندې را دغه مشرت جوړو د زمیدارو په طبيعت جوړ کو کله دکاندارانو په طبيعت جوړ کو او کله بل چا په طبيعت جوړ کو دا مونږ د چا په مزاج جوړ کو د هر چانه د حکومت په سماولو کې مشوره غوښتل دا حماقت دی د حکومت دا وړه خبره نه د دې لپاره اهل الحل والعقد دي چې کوم د بغض حسد د کینې د ځان ته د ترخص ویلو نه پاک او په قران او په سنت پوهه خلق او د دین عالمان چې هغه چې کمندونو وایي چې را د پلان کې چې کمندونو په ملک صحیح وچلي او قانون د اسلام په صحیح طریقې سره خدمت وکي صحیح طریقې سره وکي خدمت وکي دا غي نه به تاسو کوي د هر کوجانه تاسو سمانه لري هر سړی سره امانت څه شي شو دریم چې د هر سړی نشو او اوټ می ورک او اوټ می امانت شو اوس په کم دینو دا سړی په دې اوټ بر سکی لګ دا تاسو پکار دی دیو اوس په دې باندې بارا سکی هغه په بار کوم نظام نافذ کړي مونږ په شپږ په تکاله کې علما ولیدل نیکان هم ولیدل هغه لړل تکي او چې ال تلړل نو نامراد را واپس شو نامراد را واپس شو په دې اوټ الته د څه خدمت کیږي په کوم وخت کې په دې باندې د دین خدمت شوه دی
او په کوم وخت په دې باندې چې کمونو د اسلام خدمت شوه دي او دی وایو سو دا خواسي خلق لسترګي تورولي نظام جمهوری دی په جمهوریت باندې د اوټ باندې د جمهوریت تایید کیږي او التفه د انګریزي نظام تایید کیږي نظام اسلامی تایید پینې کیږي نو دا اوټ لرګې د سره لرګې د اور دی یو سړی وی لرګې راکو اور په پکار دی نو هغه په ځان له ډوډۍ پخې او بل سړی دی اور راکو لرګې می پکار دی او هغه په چې کمندونو مرداره پخې یا د چابو ساړې تک دی دا چې کمی بو ساړې تک دی دل اور ورکول جایز دی چې کله دا اوټ ته اوټ دا چې په اوسنی نظام کې استعماليږي دا د اسلام د سولو لپاره استعماليږي دا د اسلام د ترقۍ لپاره نه استعماليږي دا یو خبره ده دا موږ سره شپږ په تکاله نه دوکه کیږي او لا کیږي را سره او سم لا دوکه یو مونږه دا څه خبره ده دا موږ ځان له زړه خکو نه پدې سکیږي نه پېڅ شي دی او نه به پیوشي دا څه خبره ده نو اوټ دې ته په دې نظام کې امانت ویل دا حرام دي په دې نظام کې استعمالول حرام دي په دې باندې چې کم دینو ته جمهوریت نظام تایید کیږي او دې باندې ټول د بيدینای تایید کیږي دا چې سب ملک کې بيدینی کیږي او خوريږي په دې کې زما او ستا مکمل حصہ ده چې چا اوټ ور کړی دی کله مدرسو بمبارای کیږي کو علما شهیدان کیږي کو طلبا شهیدان کیږي کاوام رونه شهیدان کیږي کله خلکو باندې ظلمونه کیږي د دې چې کم دینو ما او تاسو ذمہ دا چې کمندونو زمون په ووټ باندې خلک تل لري او غي د دې فیصله کوي د دې فیصله کوي کوم علماء دې ووټ ته امانت ویلي دي لوی خلکو هغه ووټ ته امانت ویلي دي هغه صرف ووټ ته کتلي دي هغه جمهوریت نظام ته نه دي کتلي نفس ووټ چې نو دا یو رائے ده د ووټ معنی چې کوم ده نو دا رائے ده دا چې کمندونو رائے دا نو رائے صرف داغي حیثیت ویل دی دای نه دی ویلی چې په دې باندې ورپسې د سخت تایید کیږي او د څه د پاره کیږي نو هغه مطلقاً وټ امانت نه دی ویلی صرف وټ ویلی دی صرف وټ براو کته نه دی کتلی او کشیوم نو علماء دي پیغمبران نه دي خطا شوی دي په دې نظام کې اوټ ته امانت ویل خیانت دی دې باندې ځان پوهه کول غواړي نو دا چې کومنو په دې آیات په دې باندې پټ کول چان توذ الامانات الاله او موږ لرا کی او خلکو ته څنګه وي دي قیامت کې بس وګوره دې پټوانو ته نو دې پټوانو ته وګوره قیامت کې دې 50 سره ځان سود دی دا وی قیامت کې بچا سره ودرېږي بس وګوره جنو بچ چاله ورته کې نه سره ودرېږي جنو وګور نو ځان دې کوم سره سود دې بیګیرو سره دای سره شرابيانو کبابيانو سره او کنيکانو عالمانو سره دې ځان ته دې چا سره جی په قیامت کې زو الګ جی تاسو کوما کزه تاسو سره ودرېږم نو ته به بیا دې چا سره ودرېږي خبر باندې زما پونه شوې کنه ته به دې بیا چا سره ودرېږي ناغه بیا چاله ورکی دلته ما ته وې زمری له مور کو په خپل الته چاله ورکی زمری لا نو ته خپل ته هم بیا زمری سره ودرېږي یا بل سره ودرېږي یا بل سره او خیر دې لک تاسو په کو دریم پوښت کې هغه به بیا تاسو سره ودرېږي ما پونه شوې کنه هغه جو با مسره ودرېږي بوش سره به ودرېږي وای زه په دې ټولو کې یو سره نو ودرېږم یو سره نو ودرېږم د قیامت پرما یو تن سره نو درېګم چې کوم په جمهوریت کې شریک شوی دی یو تن سره د قیامت پر نو درېګم زه چې کم دنو خوار غریب لپنګ هغه سره چې د الله د دین داعی دی وسره سره درېګم هیڅ سره نو دا خبرې دي فقط د عوام چې کم دنو دوه کولو د پاره
ځان پوهه کول پکار دي زه ګوره خو په هوش کې مخه په جذباتو کې نه مګی تاسو وایي چې جذباتو خبرې کوي دا جذباتو خبرې نه دي انتو الامانات الى اهلها اصحاب الحل لقد بو څنګه معرفت کیږي راځه به معرفت کو کې خیری دا په دې نظام کې وته معرفت کې خیری انقلاب 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 ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقین الله حکم کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا چې حواله کی تاسو ورکی ما ذمہ دار خپل حقدار وتا و اذا حکمتم بین الناس او چې کله فیصله کوي تر خلکو ترمنځ فحکم ان تحکموا بالعدل الله حکم کوي تاسو ان فیصله وکي بالعدل په انصاف ته تحریک انصاف بالعدل امام شافعی رحمه الله معنا کوي القرآن والسنه عدل قرآن او سنت ته شامی ډیر په خوا زمانہ کې یو سړی تیر شوی دی شامی ته هغه یو پیسترا د خپل زمانه بارک وي من قال لامام زماننا هو عادل فهو کافر شامی وي چې زمون زمانه بادشاہ ته څوک عادل وي نو دا سړی مسلمان نه وي عادل هغه چاته وي چې په قرآن او په سنت رواني او زمونږ بادشاہان په قرآن او په سنت نه روان ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یاره خو ویسا شیخ صاحب څه زبردست سره دی هغه وی پینډای شیخ صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل چې د سورته نساء د لومبای څخه خو چې سړی په جمعات کې وای څه خبره نه ده خدا دویمه حصہ په جمعات کې ویل سی وی سړی ته بوزدلی ښکاری وی دا چې کمندونو چې د بادشاہ او د جج په تخت باندې ناست او د قران د سره او ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان دیتا د پینډای په خلاصه کې احکام سلطانیه وي احکام څه شي سلطانیه وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ او چر کله تاسو فیصله کوئ